أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك. مخکې دویم نمبر باب شروع شوی په هغه کې تذکر د کافرانو او د مسلمانانو وشوه. اوس پکې دلته د دې ځای نه دنیوي تخویب ذکر کوي او زجر دی. انتظار نه کوي مگر ان د دې ان تأتیهم الملائکة چې راشي دوی ته ملائک د مرګ او یا راشي حکم د رب ستاسو. څه مراد مطلب دا دی، دوی چې یو فرشته راغله موږ ته ووایي چې دا پیغمبر دی او دا د وحي راځي. یو خو دا چې کله وحي راځي نو هغه پیغمبر ته راځي، تاسو انبیا نه تاسو ته وحي نه راځي. دویم فرشتې چې راځي یا د مرګ دپاره راځي یا د عذاب دپاره، او دا دواړه کارونه خو تاسو نه خوښوئ. یا چې فرشته راځي نو هغه د انسان په شکل کې، نو بیا تاسو به انکار وکړو په خپل شکل کې، تاسو بیا هم د هغې انکار کوونکي. او یا د مراد دا ده چې کله کله یو حکم راځي، لکه څنګه چې یو حکومت یو حکم پاس کوي نو هغه یو حکم جاری کوي، نو هغه بیا هر کور ته شامل دا نه جاري کور ته جدا جېټۍ دیږي. دغه شان د دې نه مراد دا دی. هل ينظرون انتظار نه کوي دوی مگر ان تأتیهم الملائکة راشي دوی ته ملائک د پاره د مرګو، یا راشي دوی د حکم د عذاب د رب ستا. کذالک دغه شان دي کار کړی دا کافران هغه من قبل چې دغه شان دي کار کړی هغه چا چې د دوی د پخوا وو، یعنې هغو په خپل ګناهونو په دې باندې اصرار کوو. وما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون. ظلم نه دی کړی دوی په وما ظلم نه دی کړی الله تعالی په دوی باندې، لیکن دوی په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکي وو. الله جل شانه دوی ته مسله راولېږل، انبیا یې راولېږل، بلکې دوی هغه مسله پرېښوده، د انبیاو خبره یې پرېښوده، هغې ته رد وکړو. الله وایي ما په دوی ظلم نه دی کړی، لکه دوی په خپل ځانونو خپله ظلم کوي، ځکه چې مسلې نه مخ اړوي، مسله نه مني. فاصابهم ورسېدل دوی ته سیئات و ناکاره سزاګانې ما عملو د عملونو دوی به هغه مې راګیر کړه دوی لره ما کانو بیستهزئون هغه چې دوی پورې ټول کولې. د دې نه مراد سیئات جمع راوړه، د دې نه مراد هر قسم عذابونه دي، کله د ظلم په وجه، کله د هوا په وجه، کله د اوبو په وجه او کله د زلزلو په وجه. ځکه ګناهونه هغه ډېر نو بې واده عذابونه هم ډېر ذکر کېدل. وقال الذين اشركوا نو دلته اوس یو بله شوبه د مشرکانو د اعتراض. مخکې آیت کې دویمه شوبه د اعتراض ده دوی وه، اوس درېیمه شوبه د اعتراض ده دوی وایي که الله جل شانه زموږ په دې شرک باندې راضي دی او الله پاک دا خوښوي، که الله دا نه خوښه او راضي به نه و نو زموږ خپې او لاسونه به یې بند کړو یا به یې دا ختم کړو، خو الله زموږ په دې شرک او په دې باندې راضي دی. لکه سورة اعراف آیت نمبر 68 کې څوک وایي اذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. الله پاک چا د بېحیایۍ باندې حکم نه کوي، ها الله پاک د بېحیایۍ او د دې نه څه کوي، هغه منع کول کوي. نو دلته بیا درې جوابونه دلته ذکر کړي، یا دا چې که ستاسو دا شرک الله ته خوښوي نو الله پاک انبیا ولې رالېږل، یا دویم دا چې مهلت ولې ورکوو، چې چا له مهلت ورکوي نو پته لګي چې هغه سزا نور هم سختېږي. درېیم دا زجاد وایي چې دوی ټوکې کولې په طور د ټوکې دا خبرې کولې. وقال الذين ويا کسان اشرکو شرک کړی لو شاء الله کو غوښتل الله تعالی ما عبدنا بندګي به نه یې کړی موږ سوا د الله تعالی نه من شی دی. نو دلته ته مراد څه دی؟ دوه قسمه شرک دی، یو ما عبدنا بلې کې د عقیدې شرک ته اشاره ده. نحن منګه ولا آباؤنا مشرانو زمونږه ولا حرمنا من دونه من شی نه به حرام کړی موږ هېڅ څیز د اذن د الله تعالی نه څه شی. نو دلته مراد هغه پهلي شرک. نو مخکې د عقیدې شرک رد وکړو، دلته د عقیدې دلته د عمل شرک فعل شرک د عقیده چې هغه د دوی د فعل سره تعلق ساتو. نو بس اولنی جواب کذلک فعل الذین من قبلهم دغه شان دي کار کړی هغه کسان چې دوی نه مخکې دي، یعنې
چې مخکې قومونو شرک کړی نو الله پاک په هغوی باندې عذابونه ولې رالېږل که الله ته دا شرک خوښ وی نو الله په هغوی باندې عذابونه دا نه رالېږل. بل جواب فهل علی الرسل الا البلاغ نشته په رسولانو باندې موږ هغه رسول ښکاره دي نو یو خو ورسره بلاغ سره صفت د مبین ذکر کو ښکاره بس ښکاره په ښکاره باندې تذکره ده د انبیاو راتګ د دې لپاره شو بیا توحید ولې کتابونه ولې راتلل الله پاک انبیا ولې رالېږل نو دا په دې باندې دلیل دی چې الله ته دا شرک دا نه خوښو. نو په دې کې دوه خبرې دي یو تکویني دوه صفتونه یو تکویني دی او یو شرعیه دی. نو دا دوه صفتونه یو صفت دا تکویني یو سړی الله پاک تور پیدا کو سپینې پیدا کو طاقتور پیدا کو چیت پیدا کو لوی پیدا کو نو دې د تکوینی وای او یو تشریعی دی. تشریعی دی ته بس الله جل شانه یو انسان ته وس طاقت ورکړی دا کار کوه وس طاقت ورکړی دا کار مه کوه هلکه مونځ کوه روژه نیسه زکات ورکوه حج کوه قرباني کوه دی وایي بس الله ما توفیق دی الله تعالی طاقت درکړلی خو ته یې کښېنه نو په دې کې تا ته به الله پاک د دې په بدله کې څه درکوي هغه عذاب درکوي. نو دغه یا من وجهین انسان سره دا اختیار دی پکې. اوس دریم جواب ولقد بعثنا فی کل امة رسولا یقینا لیکلي دي موږ په هر امت کې رسولان ان اعبدوا الله په دې خبره چې بندګي خاص کړي الله تعالی لره او واجتنبوا الطاغوت او ځان ساتي له بندګۍ د غیر الله نه. نو په دې کې مراد بعثنا دې ته اشاره شوه قادیانانو اعتراض وکړو چې او زیم بني صغیر ته پیغمبر رالیږلی نه الله پاک وایي لیږلي موږ په هر امت ته یعنې مخکې موږ رسولان لیږلي او ته چې موږ پیغمبر رسول جوړ کړی تر قیامته پورې بلکې بل رسول هغه نشته. دویم فی کل امت هر یو امت ته یعنې عرب او عجمو ته رسول ذکر کو نو په دې کې عام مراد دي او یا نایبان چې هغې ته علما وایي ان اعبدوا الله په دې خبره چې بندګي خاص کړه الله تعالی لره واجتنبوا الطاغوت او ځان ساتي د بندګۍ د غیر الله نه. نو بندګۍ د غیر الله څه ته ویل کېږي طاغوت څه ته ویل کېږي تفسیر خازن ذکر کوي چې ما سوا د الله پاک نه عبادت کول دا څه دا طاغوت دی. تفسیر قرطبي هر هغه څوک چې هغه ته ګمراهۍ ته رابلي دې طاغوت ویل کېږي. تنویر المقباس وایي پرې تاسو هر هغه عبادت چې تاسو ورته د الله نه ما سوا رابلي که هغه شیطان دی او که هغه کاهن دی که هر څوک دی. ابن جریر ذکر کوي هر هغه څوک چې د الله پاک د الله نه ما سوا د بل چا عبادت ته رابلي هغې له طاغوت ویل کېږي. مراد طاغوت یا یهودیان ته ویل کېږي یا منافقان ته ویل کېږي یا طاغوت شیطان ته ویل کېږي او طاغوت یو شیطان ته او دویم معنا هر انسان چې هغه په خپل لاس باندې جوړ کړی هغه انسان چې په خپل لاس باندې جوړ کړی قانون وي هغه سراسر د شریعت خلاف وي نو دغه هم طاغوت دی. لکه په نن دور کې دا یو قانون باس کړی چې 18 سال نه په کومه عمر هلکه الله وایي کوئ چې لونډان چې دوه نکاحونه وکړي چې دوی په نکاحونو سره حیا راشي بېحیي ختمه شي دوی نه چې بېحیي څه شي هغه سیوا شي. دویم یو اعتراض راځي دوی چې هلکه طاغوت نو د عیسی علیه السلام د حضور علیه السلام د اولیاو د دې خلکو عبادت کړی دا هم طاغوت دی نه په دې کې مطلب دا دی چې کم خلک چې هر هغه څوک د دوی په عبادت باندې اماده کوي او ورته وایي چې تاسو لکه یهود وایي عیسیان د عیسی علیه السلام علیه بالله دا معبود دی تاسو عبادت کوئ او دی بغیر د پلار نه پیدا دی نو دوی ته په دې باندې سزا هغه ورکولی کېږي. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله. اوس دلته دوه قسمه خلک ذکر کوي بعضونه هغه چې الله ورته هدایت کوي بعضونه هغه څوک دي چې ثابت کړی دی په هغوی باندې ګمراهي. فسیر نو وګرځئ په الارض په ځمکه کې فانظر وګوره د عبرت په نظر څنګه و انجام دا تکذیب کوونکو تاسو وګرځئ په دنیا کې تاسو انجام دا تکذیب کوونکو دا دروغجنو هغه وګورئ. ان تحرص على هداهم که حرص کوي په هدایت د هغوی باندې فإن الله یقینا الله تعالی هدایت نه کوي هغه چا ته من یضل چې بېلارې کوي وما لهم من نصیر او نشته دوی لره هېڅوک مددګار. چې الله پاک چا ته هدایت کوي بس هغه څوک بېلارې کولی نه شي. پیغمبره که ته د دوی په حرص باندې ډېر زیات حرصناکې او چې الله چا له وغواړي هغه له هدایت ورکوي او څوک چې بېلارې کوي د هغه لپاره څوک د هدایت سبب نشته. دلته څلور قسمه خبرې ذکر کړي یو خو د مخکینو قومونو عذابونه ذکر کړل
نو آیا چې د عذاب د مخکې نه هغه څلورو خبرې چې دا کفر او شرک دغه مخکینی نه روان دي. دویم الله پاک د انبیاو لیږل دا هم خبره د مخکینی نه هغه څه ده هغه روانه ده. دریم چې دوه قسمه خلک به څوک به په هدایت باندې او څوک به ګمراهان وي. څلورم قسمه خلک چې الله پاک وایي وانظروا وګورئ تاسو د عبرت په نظر چې څنګه دی انجام د هغه اخر دا کتونکو چې د دوی ته به څه میلاویږي او دا خلک به څنګه وي. نو دغه لږې دوه خبرې په هغه آیات کې په آیت نمبر 35 کې چې یو اراده د الله پاک او یو مشیت دی نو یو د الله پاک ناراضواله دی. الله پاک وایي زما کوم کار په کولو چې خوښ وي نو زه الله پاک انبیاو ته ووایم تاسو د خلکو دا خبره وکړئ کوم چې خبره مې ناخوښه وي نو په هغې د انبیاو څخه تذکره دا نه وکړم. نو دې خبرې ته معلومه شوه چې په دې کې اراده د الله پاک شته خو بس دا شرک خوښ نه دی په دې باندې انبیا راولېږل د هغوی وارثان او نایبان پې هغه راولېږل چې تاسو د دې نه څه شئ منع شئ. آیت نمبر 37 پورې